ماشومان لګي دي لوبي کوي سکی لوبي کوي ما خو تاسو ویلي چې کم ماشوم به نه اوده کېده نو میندو به ورته ویلي اله اودشه 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 عمر رضی الله عنه راغی الله اکبر ماشوم به زنګولو وی اودشه اودشه عمر رضی الله عنه راغی او بل طرف ته دغه دلیری دغه بهادری دغه جرأت الله پښتون ته ورکړي خو نن پښتون ځان په شرمونو باندې وشرمول دغه پنجاب دغه پنجابیانو دا مسلمانان دي د پنجاب خلکو به ماشومان اوده کول اله اودشه 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 پټان راغی پټان پښتون راغی د پښتون د نوم نه به خلک یریده ته د پښتون تاریخ خو لږ وګوره صرف پښتون پښتون کې نو زما محترمو چې کله وکتل عمر رضی الله عنه راغی ماشومانو منډه کړه ماشومانو منډه کړه ویریدل هلکه عمر په دې کې حسین رضی الله عنه همغه شان ولاړ دی هغه د جناب محمد رسول الله دلیر نسیو کنه بهادر جرأتمند زما محترم و بیا د علی رضی الله عنه لخت جگر فرزندان حسن او حسین هغې له خو الله رب العزت یو مقام ورکړی وایي د جنت د نوجوانانو سرداران به دغه حسن او حسین به او د جنت د عمر رسیده خلکو سرداران ابو بکر صدیق او عمر فاروق به الله اکبر ناستا سو هغې سره نه لګي نو چې کله ماشومانو منډه کا حسین رضی الله عنه مغه شان پاتې شو مغه شان ولاړ دی دلیرۍ سره عمر رضی الله عنه چې کله راغی نو دلته نه د نبی علیہ السلام دا نو سی ورته وی و ته زمونږ غلام صحیح و ته زمونږ غلامې ماشومانو ته وی تختې ما تاسو یریږئ دا زمونږ غلام دی وی اوره اوس ما تا ته څوک دا خبر وکړي ما تا برید تاو کړي او خلک ما تا نه یریږي او یو پکې درته ټیټ ودرېږي ته خو زما خادمې ته خو زما نوکرې ته خو زما غلام خو نوکر ته وایي که ته خو زما غلامې نو عمر رضی الله عنه 22 لاکھ مربع میل باندې حکمران الله پاک یو مقام ورکړی او دا ورته څه وایي ته خو زما غلامې ماشومانو ته وایي زموږ غلام دی عمر رضی الله عنه کېناست ښې وجړل او لاس یې ونیولو او علي رضی الله عنه لی راوستو چې ای علي د ده نه لیکل واخله ده ما ته غلام ویلي دا لیکل چې کله زه وفات شم ما سره په قبر کې کېده چې ما نه نکیر منکر تپوس کوي زه ورته یم زه د محمد رسول الله د نسو غلام سبا د قیامت په ورځ الله ما نه تپوس کوي زه یم یا الله زه خو د حسن او حسین غلام یم زه به دا لیکل الله ته مخامخ کوم د الله نه به ځان خلاص دومره زما محترمو د الله نه ویریدونکي خلک دومره د دې د نبی علیہ السلام د دین وسو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل بیت او د محمد رسول الله تابعدار او غلامان او عاشقان نن دا غي سره ستانه لګي زما محترمو الله دې د دې صحابه کرامو اتباع او تاسو تر نصیب الله دې د دې صحابه کرامو هغه صفات په من او تاسو کې او زمونږ په بچو کې الله پیدا کی او د صحابیاتو د هغې د بیبیانو صفتونه دی الله زمونږ په بیبیانو کې پیدا کی